السلام علیکم ګرانو کتونکو، زم تفهیم ګرانو کتونکو د افغان مهاجرینو خلاف چې کوم اپریشن شروع دی په ټوله صوبه کې، نو دغه حواله سره یو اپډیټ دا هم دی چې افغان مهاجرینو کوم کاروبارونه دي، دکانونه دي، روزګارونه دي، نو د خرڅولو کې دغه دکانونو اخیستو کې یو ډیر غټ ګیم هغه شروع دی. مختلفو تحصیلونو کې او مختلفو ضلعو کې دا دنده هم شروع ده. خو دلته د نوخار کې د تحصیل جهانګیري حوالې سره خبر راځي چې د جهانګیري تحصیل څه ملازمین هغه لګیا دي. اکوړه خټک چې د خیبر پښتونخوا د کیمپونو لحاظ سره یو غټ ښار او دلته ډېر لوی باقاعده یو مهاجر بازار و. په مین بازار کې د افغان مهاجرینو ډېر غټ غټ کاروبارونه او د ټیمې چې کوم دکانونه نو دغه دکانونه افغان مهاجرینو په کاروبارونو د پاره اخیستو ټیمې نه. اوس هغه دکانونه بغیر نیلامه د یو ګروپ دی او هغه راځي د افغان مهاجرینو نه ترلاسه کوي او بار بار د لکونو روپو سوداګانې هغه کوي او دکان بل فریق ته حواله کوي. په دې باندې ډېر غټ تنقید د مختلفو حلقونه، عوامي، سیاسي، سماجي حلقونه شروع دی او دا خبره هاي لیول ته ورسېده. دا میډیا ته هم را رسېدلې ده او دا ډېر لرې پورې لاړه. په دې باندې چې کوم د وزیر اعلی ټیم دی هغه ته مو رسېده، د هغه چې کوم سرکل دی د هغه کوم کچن کابینټ دی هغې کې دا دې ټایم کې ګردش کوي. د افغان مهاجرینو د کاروبارونو لحاظ سره خو یو خبره دا ده چې د هغوی مجبورۍ نه که څوک فایده لي او د هغوی په سامانونو باندې بندر بانټ لګوي نو دا هم ناجایزه ده. دې کاروبارونو له د کمپنیانو له فکټرو له روزګارونو له د دې لپاره وخت ورکول پکار دي چې 40 50 کالو د هغوی محنتونه دي او دا همداسې خور ته نه دي غورځول پکار. الله تعالی به هم په دې ناراضه کېږي. د روژې میاشت او د دې فایده به د خلکو ته نه وي. که څوک په ظلم، جبر، دوکه په دې بنیاد باندې یو د چا محنت ترلاسه کړي نو هغه له به دا فایده نه ورکوي، نقصان به ورکوي. دویمه خبره دا ده چې د حکومتي چې کوم املاک دي، موږ چې څنګه د دکانونو خبره وکړه نو که د حکومتي املاک د هغې کومه طریقه کار ده نو هغه طریقه کار باندې د دې باقاعده نیلامي پکار ده. بارو بار د دې لکونو روپو دکانونو د هغې یو فریق نه اخیستل بل فریق ته حواله کول او ویلی کېږي دا چې 8 لکه روپۍ، 6 لکه، 10 لکه روپۍ د هغې قیمتونه دي. نو دا دومره لوی اساسي د تحصیل د حکومت د سرکار هغه کوم داسې بارو بار حواله کېږي او دې نه زما چې کوم مقامي امنیزم پی ایچ دی تحصیل ناظم دی، زما ټیمې چې کوم افسران دي دا نی خبر او ښکته یو ګروپ لګی دا کار کوي نو د دې نوټس اخیستنه پکار دی. او که دی نوټس نه لري نو دې باندې ما چې کوم اعداد و شمار صحیح کړل او ما وزیر اعلی کابینټ کې کوم کچن کابینټ چې ورته وایي هغې کې کوم خبرې اترې واورېدې نو په دې باندې بره نه هم کاروایي را روانه ده. نو دې باندې د اکوړي خلکو ته به زه دا مشوره ورکوم چې خلک ځان هم هوښیار کړي چې داسې سودا دې نه کوي چې هغې کې قانوني کمزورتیا وي چې سبا د ده لکونه روپۍ هغه ځوړندېږي. دی خو کاروبار علي، دی دکان علي، خو که ده باندې بیا داسې یو توره راغورځېږي چې د ده نه 2 ځل د یو دکان قیمت اخیستی شي نو د دې په ځای هغه له پکار دا دي چې متعلقه سرکار چې کوم طریقه کار دی هغې ته یې صبر وکړي او جلبازۍ نه د کار نه اخلي. مطلب دا د غلا په صورت کې دا ځمکې او دا دکانونه دا نه وصولوي او که داسې نه نو دا ډېر زر ده چې هدی د لاسونو نه بیا په دې پاکستان کې مونږ کتلي خلکو نه نوکرۍ هم تللي دي او په 2 نمبر طریقو په دوکه دهو فراډونو کوم خلک چې برتي شوي دي. نو اسلام آباد کې بله ستاسو به کتلي چې کوم په جعلي کاغذونو برتي شوي نو څه خو چې په جعلي کاغذونو برتي شوي خو هغې سره اوچو سره لاندم وسنېدل چې کوم په جعلي کاغذونو نو برتي شوي نو هغه عمل ټول غیر قانوني نو هغه ټول یې ویستل. نو دا زموږ په ادارو کې هم داسې اپریشنې را روانې دي چې دلته څنګه برتیانو کې خلکو نه نوکرۍ لاسونو نه مونږ ګورو چې د هغوی لاسونو نه غټې نوکرۍ تلو واله دي. نو دا هېڅ هم نه دي، دا اساسي دي او په دې باندې که یو څو درخواستونه راغل لا عدالتونو ته څوک لاړل نو دا به کینسلېږي ځکه چې د سرکار چې کوم اساسه وي یا سرکار او هغې کې چې معمولي غوندې نقصان وي هغه کینسلېدی هم شي او هغه ضبط کېدی هم شي.